نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. رمضان المبارک د ابتدا نواله تر انتها پورې د الله پاک مهرباني وي په دې بندګانو باندې د رحمت نزول کیږي، عمومي رحمتونه وریږي. او کو په دغه عام مهربانو کې او په دغه عام بخشش کې د چا بخشش او مغفرت ونشي، نو دا ډیره لویه د محرومتیا خبره ده. کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنہ فرمای، وی جناب نبی کریم علیه السلام مبارک مسجد ته تشریف راوړو او حضور علیه السلام مبارک فرمایل حاضر شه. ټول صحابه کرام را نږدې شو، را حاضر شو. نبی کریم علیه السلام مبارک د منبر په لومبنۍ پوړې باندې خپل مبارک کې خو د وی فرمایل آمین. بیا په دویم پوړې باندې چې خپل مبارک کې خو د بیا یو فرمایل آمین. بیا په دریم پوړې باندې بیا خپل مبارک کې خو دا قدم مبارک کې خو دو، بیا نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایل آمین. بیا په منبر باندې تشریف فرما شو. نو صحابه کرامو ته تپوس وکړو چې اے نبی کریم علیه السلام مبارک، ستاسو دا طرز او طریقه د عام معمول نه مختلفه وه. تاسو درې پیرې آمین وې په دریو قدمونو ګدلو سره. د دې حقیقت څه دی؟ نبی کریم علیه السلام مبارک ته فرمایل، وی حضرت جبرئیل علیه السلام راغلیو او درې خیری وکړي او ماته پاغه د آمین وې. نو ما په هغه باندې آمین وې. هغه درې خیری سوي وړومبنه داو چې جبرئیل علیه السلام فرمایل چې د الله رب العالمین د رحم نه د لریوالي وي هغه چا د پاره چې د رمضان المبارک میاش په د باندې راشي او د بخنه ونشي. نیما وی آمین. دویم نمبر، جبرئیل علیہ السلام یو فرمایل چې هغه بندا چې هغه مور او پلار دوانه یا یو په حالت د بوډاوالي کې عمومي او د داغي دومره خدمت اونکي چې دی په جنت ته داخل شي، وای د داسې بچی د پاره دم هلاکت وی د الله د رحمت نه دی ولا لریوالي. ما په آمین وی. او دریم نمبر وی جبرئیل علیہ السلام فرمایل چې کم کس په نس باندې ستاسو نامه مبارک اغستل کیږي او هغه درود نه وي، داغه د پاره د الله پاک د رحمت نه لریوالي. وی ماته ویل چې آمین وای، ما وی آمین. نو ګره په دې روایت کې لومبنه د رمضان المبارک متعلق ته چې د رمضان مبارک میاش راشي او دې پکې دومره عبادت اونکي چې الله پاک د بخنه وکي، حالان کې الله پاک عام بخشش او عام مغفرت کوي. نو د لپاره د الله د رحمت نه لریوالي دی. نو دا خیره جبرئیل علیہ السلام کړی دی او د الله پیغمبر په دې باندې آمین ویل دي او دوانه معصوم دي. الله پاک ته دغه خیرونه زموږ حفاظت وکي.